قانی صاحب امریکا غواړي دلته د بحثونو ډیر زیات شوي دي مخکې په دې ډیر بحثونه کړي دي چې امریکا غواړي چې دلته جنگ ادامه پیدا کړي او دغه جنگ مرکزی اسیا او چین او روسیې پورې ته ورسوي. اوس د دې هیوادونو په دې جنگ کې ښکېلېدل د دې یعنی خلاره د دې ته او کنه نور لارې باید نور لارونه د دې وضعیت مقابله وکړي. مثلا اوس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر روسیې کې دی یو د مسایلو چې روسیې سره خبره کوي د افغانستان مسله ده. په همداسې وخت کې د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې په پاکستان کې هیڅ تروریستي مراکز نشته دی. د ټولو دنیا ته معلومه ده چې شته دی. دا چې شته دی خو د پاکستان نیت ښیي. دا چې په سترګې پټوي چې وایي نشته دی خو د پاکستان نیت ښیي که نه. نو دا هغه نه چې د سیمې هیوادونه فرضاً د افغانستان کې د یوې ډلې د یوې جنګي ډلې ملاتړ کوي په دغه دلدل کې خپله په خګ دي هغه بخي او کنه نور مثلا پاکستان باندې فشار راولي. امریکا خو نه راولي. امریکا خو په یو لوبه کې ده لیکن دلته کې روسیا چین ایران دغه د سیمې هیوادونه چې امریکا ځان ته خطر ګڼي او تروریزم ځان ته خطر ګڼي دغه نه کار واخلي. ستاسو په نظر کوم یو واخلي؟ زه خو فکر کوم چې هغه بخش د دو کشالې چې په منځني ختیځ کې دی که هغه وګورو مثلا ایران که مثال واخلو ایران ته ډیره حده پورې هڅه کړې ده چې د هغو جګړې نه د خپل ګټې په حساب باندې د هغو نه فایده پورته کړي. تر کومه وخته پورې چې داعش د یو ابزار په شکل باندې د نفوذ دپاره استعمالېدله د استعمال کړه. یعنی هیڅ وخت یې هلته غږ پورته نه کړ. د موصل ښار یې کاملا تصفیه کړه په دې نامه باندې چې موږ موصل کې هغه ځای داعش د منځه وړو. په سوریه کې په همدو شکل باندې یعنی دا د ګټو د ایران ګټه اوس نن په افغانستان کې هم ثبات نه دی. که په افغانستان کې ثبات راشي نن به هغه ایرانیان روسانو ته نه ورتل چې موږ نور غنم نه لرو اوبه نه لرو چې وی کرو موږ ته غنم راکړي. یعنی په افغانستان کې ثبات راشي خو اوبه مهار کېږي اوبه د افغانستان په ګټه باید استعمال شي او ایران ته چې موږ کله به مفتې تللې په شکل باندې مفتې نه ورځي. یعنی په افغانستان کې د ډېرو عواملو د هغه ایران بې ثباتي د ایران به ونیسو چې زموږ بې ثباتي غواړي لکه پاکستان نورم. لیکن روسیا او چین خو جګړه دغه یعنی داعش او طالب او د بنسټپالنې شتون خو دغه په ګټه نه دی کنه. ګوره د سیمه ییز هیوادونه په خپل گاوند کې که هر څوک دي سیمه ییز هیوادونه په خپل گاوند کې که پاکستان دی که ایران دی غښتلی افغانستان نه غواړي نه غواړي د دوی لپاره چې ګټې په دې کې هغه نه دي نغښتې نه دي. یو ضعیف ناتوان افغانستان غواړي که پاکستان هم دی که وخواته مثلا نن مسکو زما عمدتا روسیا او چین د هیوادونو زه دا مطلب داسې هغه کوم ویم چې ته کومه وخته پورې چې په جګړه کې د دغو هیوادونو مصلحتونه نغښتې دي جګړې ته ادامه ورکوي. خو جګړې ته په داسې شکل باندې نه چې دوی په خپله د جګړې صحنې ته وراشي. دی ابزار په لاس کې لري. ایران تیار هلته یو لښکر هم لري فاطمیونو په نامه باندې چې ډېر اړ شو وروسته د دونه چې مداخلې ته اړ شي هغه به راولي او دلته بجنګوي تر کومه ورځې پورې چې په جنګ کې مصلحت نغښته دی. پاکستان هم دو خواته مثلا که د جنگ په بې امنۍ په هغه کې په افغانستان کې کوشش کوي هڅه کوي چې بې امنۍ خوراکه د هغو په څنګ کې د خپل ستراتیژیک عمق تامین دپاره سیاسي مانورونه هم اجرا کوي. تاسو وګورئ د کابل پروسه لومړی پړاو چې دایرېدله د هغو سره هممهاله په روسیه کې یو کنفرانس دایرېدله کوم په یاد وي. هغه کنفرانس هم د افغانستان د ټکا او د سولې لپاره هغه دایرېدله. د دوی لپاره ډېر محللین یا شنونکي په هغه وخت کې دا خبره کړله او تحلیل داسې و چې په افغانستان د کابل پروسه چې شروع شوله د هغو مسکو د ناستې د سپوتاژ کولو لپاره در ترمنځته شوه. اوس دوهم پړاو د هغو کابل ناستې په افغانستان کې څه ورځې وروسته چې یوه اونۍ وروسته کېدای شي هغه دایر شي. اوس تاسو د هغو سره هممهاله ګورئ چې پاکستان یو حرکت په روسیه کې شروع کړی دی د دغو هغه د مقابلې یا چمتووال ته د ناستې ته چې دلته په سیاسي انداز کې د مانور دپاره څه ترتیب ونیول شي چې د خپل هغه اهداف دلته تعقیب کړه. بناهن که تر کومه حده پورې چې په افغانستان کې د ملکونو یا د سیمه ییزو ملکونو یا د نړیوالو ملکونو اهداف په جګړه کې تامیني د هغو وخته دلته جګړې ته لمن وي. اوس مسله په دوی کې دا ده چې موږ چیرته یو
موږ ژوندي یو په افغانستان کې یو بلد شته اوس همدا خبره ده چې دا موږ ترګرځي چې موږ د دغو مسایلو سره زمونږ نه وو موږ خو نه زمونږ خو نواکو اختیار دی په هغې باندې بحث نه کوو چې موږ چېرته یي که نه زما بحث دا و چې د دغې سیمې هېوادونه چې ځان ته طالب داعش او القاعده خطر ګڼي د دوی دپاره خلک د افغانستان په جګړې کې شاملېدل په دغه دلدل کې په ښه کېښودل دي او که نه نورې لارې غوره کول دي. ګورئ تر کومه وخته پورې چې دلته یو 40 ملکونه یا دغونه کم زیات ملکونه راغلي وو په افغانستان کې دلته فعالیت کوه روسیې د دو خلکو شتون په افغانستان کې حضور یې منلی و په هغه کوم شعارونه چې دوی پورته کړي وو چې دغه شعارونه پلي کوي موږ در سره یو دیموکراسي پلي کوو ښه حکومتولي ولو او هغه ترهګرۍ په ضد مبارزه کوو او یا نشهیي توکي د منځه وړو خو کوم وخت چې دغه پدیدې د منځه ولاړې نه نورې مغه شولې اوس روسان او هغه نور هیوادونه چې دي دوی خلکو ته وایي چې تاسو خو راغلئ او دغه هم دعوا وه په افغانستان کې دا خو ورځ تر بلې ترهګري هم ډېرېږي تاسو پخپله وایي چې 20 ډلې دي وغه دي اوس د دې لپاره چې په افغانستان کې د دوی هم یوه پښه وي ځای د هغه دپاره وي په اصطلاح د خپلو ګټو د تامین دپاره وي دا ګټې که په جګړه کې تامینېږي تر هغو وخته پورې کېدای شي دی هم د جګړې ادامې ته هغه لوري چې جګړه پې باندې تودېږي او د دوی په لاس کې د ابزار په شکل باندې استعمالېدای شي تر هغو وخته به جګړې نه دی هغه ونه استفاده وکړي کوشش کوي د دې لپاره چې ثبات په افغانستان کې راشي چین صادق دی په دې کې چې په افغانستان کې ثبات د دې د ګټې سره د فعالیت سره هغه دی همغږی دی روسیه هم د دوی لپاره چې امریکایان د دوی سیمې نه ولاړ شي او دلته هغه ګواښ ثبات لپاره کار کوي خو که جګړه هغه وي په افغانستان کې جګړه ته امریکایان جګړې ته ادامه مننه اصلي سوال دا دی چې جګړه دا د په جګړه ادامه نو دیم بیا جګړې ابزار لري په لاس کې جګړو نه استفاده کوي عارف صاحب جګړه د دې په ګټه ده که نه اوس لکه څنګه چې ایران دا خبره کوي چې القاعده او طالب او داعش نه ملاتړ منفي نتایج لري خو د دې په مقابل کې د نورو ډلو نه ملاتړ یعنې دغه نیابتي جګړه نو هغه خو ورته نتایج درلودلی شي ځکه نتیجه د جګړې ادامه ده د قامت معقوله لاره دی ته څه ده دا چې په افغانستان کې چې جګړه وي دا به د روسیې ته په ګټه وي که په تاوان روسیې سره چې کومې اړیکې د موږ زه فکر کوم که دلته جګړې د روسانو په تاوان ده لکه څنګه چې ثابته شوه اوس د بیلګې بڼه په 2001 کې چې کله امریکایان راتلل طالبان ورته په ډېر وضاحت سره د ولسمشر کرزي لخوا یعنې داسې وړاندیز وشو چې تاسې حکومت ونیو موږ د عادي ژوند په بدل کې کوم مخالفت نه لرو خو امریکایانو دا ونه منله دا د کړکېچ پوهاندان وایي چې که تاسې غواړئ کړکېچ مدیریت کوي نو حل لاره دا چې تاسې کړکېچ اوږد کوي اوس 11 کالو کې کړکېچ قصدن اوږد شو یعنی جګړه په توازن کې وساتله شو نه حکومت دومره غښتلی کړی شو چې مقابل لوری له منځه وځي نه مقابل لوري ته دومره مجال ورکړي چې حکومت ته سقوط ورکړي 11 کلونه بعد زمینه دومره مساعده شو هم په فکري لحاظ هم په عملي لحاظ چې داسې یو ډله راوټوکېږي چې هغه هیڅ مرز ونه پیژني اوس طالبان خو ول په مرز کې هغه کول یعنی دا وړتیا طالبانو سره و چې عملیات د امریکایانو په مقابل کې په نورو هیوادونو کې وکړي حد اقل نمایشي خو نه کول چې موږ جګړه دلته دفاعي حالت لري اوس داسې ډلې دي چې د نمایش لپاره یو صوتي بم په انګلستان کې انفجار ورکوي بیا مسؤلیت اخلي د دې لپاره چې مرزونه نه پیژني ځان په مطبوعاتي لحاظ مخه کوي اوس که چېرته دغه جګړه په 2003 2004 2015 کې مهار شوې وه دلته ټیکاو راغلی نو بیا روسان نه مجبوره کېدل چې د یو نوي او مبهم حرکت په مقابل کې د یو بل حرکت نه دفاع وکړي یا ملاتړ وکړي اوس که روسان د تحلیل ته رسېدلي چې نن نه سبا دغه نوی حرکت چې پیل شوی دا راځي د ما پولو ته او دا د لپاره جوړ شوی ده چې اصلا ما لپاره جوړ شوی او د دې حرکات هم دا ښیي اوس کله چې د خراسان څنګه د موجودیت اعلان وکړ نو د دې خپل په دا ګڼه کې خلافت وایي چې افغانانو د خراسان خلکو د روسانو په مقابل کې جهاد کړی اوس به د شرک او د ارتداد په مقابل کې جګړه کوي حال دا چې 1400 کاله کېږي چې موږ تاسې موحدین مسلمانان یو او امریکایان دلته حضور لري که جګړه کېږي د امریکایانو په ضد به دوشي مثال وایم خو دوی په خپل اعلامیه کې وایي چې دلته به پسلدي د شرک او د ارتداد په مقابل کې جګړه کې څومره یو مبهم او هغه دا یوه خبره الجزیره مستند جوړی داعش قماندانان وایي
چې 2000 جنګیالي آماده دي چې روسي پولو ته نږدې هغه شي ورواوړي، صرف د خلیفه امر ته منتظر افغانستان کې. اوس که دا خبره را اخلي روسان، داسې فکر کوي چې دا ممکن دا حقیقت ولري، ممکن دا استخباراتي لوبه وي، خو که چېرته روسان په دې نتیجه ورسي چې دا حقیقت ده او دا ډله را روانه ده، د ایډیولوژیک ډلې په مقابل کې جګړه کول د حکومتونو کار نه ده، لکه څنګه چې په نړۍ کې ثابته شوې ده. ایډیولوژیک ډله په مقابل کې ایډیولوژیک ډله جګړه کولی شي، یعنی د داعش په مقابل کې جګړه هغه ډله کولی شي چې د داعش ته ورته ایډیولوژي ورسره وي، یعنی منظور دا ده چې طالبان یې مهارولی شي، منظم پوځ نشي مهارولی. اوس که چېرته دا ډله را روانه ده د روسیې مرزونو ته، نو روسان ته خو ډېره ښه خبره ده چې دا باید د خپل د مرزونو تر نږدې کېدو نه مخکې دلته په افغانستان کې مهار شي. څوک باید مهار کړي؟ طالبان باید مهار کړي. ولې؟ چې په فکري لحاظ باندې طالبان او اسلامي دولت یې پخوانی داعش سره اختلاف. روسیې ته دا په ګټه ده چې د طالب یا د یو بل ډلې نه ملاتړ وکړي په اوسني شرایطو کې، که په امنیتي لحاظ باندې بررسي شي، یعنی د په ګټه ده او که نه غیر د دې نه بله چاره ورته نه ده پاتې، ځکه چې زموږ حکومت متهم په دې ده چې د دغه پروژې برخه ده د روسیې، یعنی د تروریزم په وړاندې د روسیې او د سیمې د هیوادونو کومک جذبولی نشي، اخیستلی نشي. د بد او د بدتر ترمنځ انتخاب ده، او د روسانو له نظره چې داعش را روان ده او دا حرکت یا راوستل کیږي، نو باید مخې ډب شي. اوس که چېرته روسانو ته دا قناعت ورکړل شي چې افغان دولت د داعش په ځپلو کې هوډمن ده، تاسې ورسره مرسته وکړئ، نو روسانو ته به دا ډېره ښه وي، او زه فکر کوم زړه به ښه کړي چې دولت سره مرسته وکړي تر څو دا ډله وځپل شي. خو عملا موږ وینو چې داسې نه کېږي. اوس د بېلګې بڼه د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته تاسې ګورئ د کرښې هغه اړې داسې خلک وژل کېږي چې یا طالبان دي، افغان طالبان، یا افغان طالبان سره تړاو لري. مثلا د جلال الدین حقانی قومندانان په نښه کېږي دا څو میاشتو کې د کرښې هغه اړې ویل کېږي چې وژل شوي دي، یا د پاکستاني طالبانو مشران چې په نږدې کې خان سعید سجنا ووژل شو. خو زه همیشه دا خبره کوم، مثلا د نوې ستراتیژي د اعلان نه وروسته حقانی ونه وژل شو، نه، د نوې ستراتیژي د اعلان نه وروسته ځکه اوازې دغسې دي چې پاکستان یو معامله وکړله، حقانی په اصطلاح حقانی وساته، خو سجنای قرباني کړه. بالکل. اوس زه دا وایم چې دونه مهمه خبره چې د خراسان د ډلې مرکزی قومنداني په ورکزیو کې ده، د نوې ستراتیژي نه اعلان نه وروسته تاسې د څو بریدونو شاهدان وي. ملاتړ به ډېره موثره لري، او که یو سیمهیز اتحاد داسې چې که په امریکایي زور رسیږي که نه رسیږي، پاکستان د فشار لاندې راولي. که چېرته دغه اتحاد یا دغه سیمهیز تړون رامنځته شي او دا وړتیا ولري چې په پاکستان فشار راوارد کړي، او دا فشار د امریکایانو د مرستې په مقابل کې کارندهی، یعنی اوس که داسې وګڼو چې دا سناریو د امریکایانو لخوا لیکل شوې ده او پاکستان ډایرکټر ده، او په تعصب سره د موږ د کرښې غړ پښتانه ده بیکاره ځوانان د سون توکي دي، نو که چېرته امریکا تر شا ولاړې د روسانو او د ایرانیانو دا هغه نشته ده، دا وړتیا نشته چې په داسې سیمهیي اتحاد په نتیجه کې فشار راولي. او بل په نړیواله کچه باندې کوم فشار چې امریکایانو اوس په ایرانیانو همدارنګه په روسانو په نورو برخو کې هغه کړی ده، زیات کړی ده. تاسې د مونیخ کنفرانس ولیدو چې هلته څومره توندې نیوکې په ایران باندې وشوې، همدارنګه د روسانو موقف هلته وننګول شو. نو زه وایم که چېرته دغه روسانو ایرانیان په دې نتیجه چې دا فشار ګټه کوي، نو دنه به کار واخلي. خو زه فکر کوم هغې دې نتیجې ته رسېدلي چې دا فشار ګټه نه کوي، لکه څنګه چې 19 کلونو کې پاکستان د هیڅ فشار، ولې چې واقعي فشار نشته. نه د امریکا فشار که یادو هغه خو نشته، لیکن که موږ سیمهیز یو اتحاد او چې القاعده او داعش دغه ځان ته په رښتیا خطر ګڼي، نو بیا د هغې فشار خو به رښتینی فشاري کنه. بالکل. که چېرته اوس دلته یو بله هغه د مسله هغه وسایل نه لري، امکانات نه لري، یعنی منظور دا ده چې د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي او پوځي ملاتړ کوونکی امریکا ده. حال دا ده چې ایرانیان او روسان داسې وسایل نه لري او هغه ابزار د دې لاس کې نشته ده چې مثلا روسان په کلنی ډول کله پیسې ورکوي، یا مثلا روسان دا وړتیا کله لري چې پاکستان د تروریستي هیوادونو په ډله کې شامل کړي، خو امریکایانو سره دا وړتیا شته، که ملګرتیا ورسره نه کوي اخطار ورته مقمصر ورکوي. مننه.
خپل سب نو وضعیت کم خطر روان دی. سیمه هیوادونه پاکستان باندې فشار نشي راوستلی چې دغه جګړې هغه مراکز هلته دي. که شاته امریکا د کار څوک دی خو عملا مراکز یې هغلته دي. او یوازینۍ لار چې پاتې ده یا چې ونه استفاده کیږي هغه همدا ده چې که امریکا د طالب او د داعش نه ملاتړ کوي، روسیا هم د طالب او یا د سیاسي احزاب او د دوستم او د محمد نور د بلبل چانه ملاتړ کوي. نو که وضعیت دغه سي چې په محکوم منګه په دغه سي وضعیت د دې نتایج د موږ ته څه دي، کم خطر روان دی افغانستان. زه فکر کوم نتایج خو د 18 کال ډیر واضح و چې هر ورځ افغانستان د خلکو ویني بهیږي او شلو نه تر 150 کس وژل کیږي. زه په دې باور یم چې اول خو په سیمه کې او په افغانستان کې افغانستان د امریکا په لاس کې لیدلې هیواد ده او د افغانستان په جغرافیه چې کومه لوبه مخ ته ځي په هغه کې 90% امریکایان نقش لري او د دوی تصمیم د دوی مدیریت ده، د دوی په اصطلاح پوځي استخباراتي لوبه ده چې مخ ته ځي. تر څو چې امریکایان چې دلته امریکایان جګړه غواړي، افغانستان د امریکایانو لپاره یو جګړه ییزه نظامي پروژه ده، دلته باید جنګ وي. امریکایان دا قصدي غواړي، په دې باندې د حکومت مشران پوهېږي او په دې کې ورسره همغږي دي. مشکل هم ځکه زه د حکومت بحث هم نه کوم، کنه ما د حکومت بحث هم نه کوم چې دا یو خبره حکومت څه وکړي او څه ونه کړي. زه فکر کوم روسان او چین په دې پوهېږي، دا یې درک کړی ده، همدغه په خاطر په دې تلاش کې دي چې د امریکا دغه د جنګ پروژه چې غواړي خواته ور انتقال کړي، دا په افغانستان کې خنثی کړي. او دوی په دې هم ډاډه دي چې کوم حکومت چې په کابل کې ځای په ځای شوی دا نه غواړي او نه دا صلاحیت لري چې د دې جګړې مخه ډب کې ونیسي، ځکه دا خپله د امریکایي لوبې یا په اصطلاح د پروژې د مامورین یو برخه ده، دوی دا کار کوي. نو ځکه له دوی نه هم تماش کېدلې، ګرڅه څو ځله کوم راپورونه چې موږ ترلاسه کړل له چارواکو سره کتلي چې تاسو په امریکایانو دا باور مه کوئ. بل خواته نه د په نړیوال دریځ کې د امریکایانو هڅه دا ده چې چین او روسیا له نږدېوالي سره مخنیوی وکړي، ځکه هغه پوتنشل مالي او اقتصادي پوتنشل چې چین لري او هغه سیاسي او نظامي وړتیا چې روسیا لري او هغه تاریخي په اصطلاح پوخوالی چې لري، که دا سره یو سي نو کولی سي هم په افغانستان کې او هم په نوره نړۍ او سیمو کې د امریکا طرحې پالیسیانې او برلاسۍ په اصطلاح ګواښ سره مخ کړي. او په عیني وخت کې روسان هم امریکایان په دې تلاش کې د اتحاد مخه ونیسي، ولې دې کې ناکام پاتې دي. تر اوسه تر ډېر وخت ځایونو کې روس او چین په اصطلاح داسې واحد دریځ سره لري. همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، د واشنګټن پوسټ یو مقاله خپره شوې تېره ورځ، دا عنوان ډېر جالب ویل دی، روس او د چین اغواګري. دا عنوان ډېر جالب و، بیا ته داسې بحث کوي چې چین او روس دواړه په اصطلاح داسې پالیسي طرحه کوي چې غواړي مثلا په لاتین امریکا کې نفوذ وکړي، په افریقایي هېوادونو کې نفوذ وکړي، په شرقي اروپا کې نفوذ وکړي، دلته یعنې غواړي چې امریکا چیلنج کړي. نورو هېوادونو کې نفوذ خو د امریکا ځانګړی حق دی، نو بل څوک باید دا کوشش ونه کړي. دا نه د روسانو تلاش ده. په عین وخت کې د فارن پالیسي او 2 ونې مخکې یو مطلب هلته داسې لیکلي ویلي د روسیې ستراتیژي په افغانستان کې هغوی دا په صراحت کوله، ویلي چین او روسیه او ځینې نور هېوادونه د امریکا په د ظاهري شعارونو باور نه لري او پوهېږي چې دا د دوی اصلي سیاست نه په افغانستان کې، تر شا نور اهداف دي. نو ځکه دوی ویل نور اپشنونو ته مخه کړې، نه چین او روسیه او ځینې نور هېوادونو چې دوی په سیمه کې ملاتړي دي، ځینې لکه طالب مثلا طالب سره کومک، له سیاسي ګوندونو سره کومک، ځینې محلي قومندانانو سره کومک، یعنې هغه څه چې د امریکایي طرحې مخه پرې ونیسي. زه په دې باور یم په افغانستان کې بد ټکی دا ده چې زموږ رهبران هغه چې دا اوس هم په قدرت کې دا چې دا تذکیرو باندې را سره نښتي دي او په دې چوکیو سره نښتي، دوی ته 100 ځله چې مرګ بهتره ده تر دې چې دوی اوس ژوندي وای او دا د افغانستان ولس باندې داسې حالت تېرېږي. یعنې زما خبرې خو دوی حتما اوري، زه وایم چې هر یو په خپل وار 100 ځله مړه سوي وای، بیا ژوندي سوي وای، بیا مړه سوي وای، بیا ژوندي سوي، دا ورته ښه وه. نه دغه د ذلت توق چې دوی په غاړه اچولی چې په دې خاوره باندې دغه روسان دغه خبیث امریکایان داسې سیاست کوي، ولې دوی ژوندي ګرځي او ځان رهبر د دې ولس بولي، ځکه دا ولس د دې رهبرانو سره ده، که دوی په واقعیت سره د مخنیوي هیڅ کوشش نه کوي، اصلا کوشش نه چې دې ته کار کوي چې امریکایان خوشحاله سي. حتی دا اوس سفارتونو ته تګ دوی ته افتخار ده چې پخوا دا یو ننګ و، یو عار و، یو عیب و، یو د جاسوسۍ په اصطلاح نښه وه، خو اوس دا ټولو دوی په غاړه اچولی، که دا پښتانه دي، که دا تاجک دي، که دا هزاره دي، که دا ازبک دي. خو زه بیا هم وایم چې فرصت له دوی سره ده، هم دا ولس له دغه جاسوسي جال د امریکایانو نه خلاص کړي، د دوی له نورو متحدینو هم د روسانو د چینیانو هم ځان خلاص کړي، هم په دنیا او آخرت کې یو زرین نوم خو په تاریخ کې سره پرېږدي. ډېره زیاته مننه.
کور مدام سلامت ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وئ راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو مل